خو ماشوم دی څه غلطي نه ده کړې بل بچی دی د انسان بې ګناه بې جرم او په خپل لاس خښول دا به فخر ګڼه فخر به اوهو ما زاغه یم چې ما 3 لوڼه خښې کړي دي مجلس کې به ناستو شمله به یې والې وه او دا به په فخر وي برېت به یې تاول 3 لوڼه مې خښې کړي دي بل به فخر کو 4 مې خښې کړي تاسو کړي دي بل به وی ما 2 خښې کړي دي ما تاسو کړي دي ما 15 لوڼه خښې کړي دي په دې به یو بل باندې فخر کو حالانکه دا لور د انسان خو ښځې ته محتاجه دی دا لور چې لویه نشي ستا زندگی به څنګه تېرېږي ستا واده به ونه شي ستا بچی به پیدا نشي ستا نسل به پیدا نشي تا له ډوډۍ به څوک پخوي تا له چای به څوک پخوي زه کله کله حیران شم بعضې خلک وایي دا زنانه یاره د ښځو حقوق اسلام ښځې له حق نه دی ورکړی او په اسلام کې د ښځې حق نشته زه وایم دا ډېر لوی افترا ده دا ډېر لوی دروغ دی او دې ګوري د اسلام نه مخکې حالت ته مو د نبي علیه السلام د راتلو نه پس دې مو ګوري معلومه به شي کنې میدان کې کښېني چې مونږ ورته ثابته کړو چې اسلام ښځې له کوم حق ورکړی دی په تاریخ کې به بل قوم او بل ملت ښځې له دومره حق نه ورکړی اسلام چې څه ورکړي وایي جمده مې ښه کړه د الله رسوله او جړلې وایي ستا احسان دی په مونږ باندې که ته نه وې راغلی د الله رسوله مونږ به همدقه جمدې لوڼه ښخولې خو چې ته رالې دا رسم او رواج دې ختم کړ دا د نبی علیہ السلام برکت تے رحمت تے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا ماشومانو بچو دا پارا رحمت اغا ماشومان بچی اغا لون او اغا جنکی چې د جمدی خخولو نه بچ شوی او آیا د نبی علیہ السلام دا برکت نه دا د نبی علیہ السلام مبارک راتل دغه جنکو دا پارا رحمت تے او کنه خزو حق نشتا یو تاریخ کې ماته وخایه یو مذهب کې وخایه د خزې میراث شریعت ولا میراث ورکړي او بیا څونه حق یې ورکړی دی چې کومه د چا جینۍ وي نو د زوی په نیمه حق خو به د زوی نه وړي ما نه یو سړي تپوس کو یو مجلس کې ناستو وی جی مانو چې اسلام حق ورکړی دی خو د سړي په نیمه یې ورکړی دی پوره نه دی ورکړی سړي 2 روپۍ کېږي د پلار په مال کې او د ښځې 1 روپۍ کېږي ما ورته وی شکر نو باسي چې اوس هم د 1 روپۍ حق ورکوي د اسلام نه مخکې څونه حق و په یهودیت کې څونه حق دی په عیسائیت کې څونه حق دی په بت پرستۍ کې هندوان نه تپوسو کې هلته څونه حق دی روس کې او چین کې تپوسو کې هلته څونه حق دی په روس او چین کې خو د پیسو مشینان دي ښځې سار به ښځه موزیکار له مازدیګر به واپس راځي سړی به موزیکار له مازدیګر به هم پاسي اسلام وایي ښځه د پیسو مشین نه دی دا به کور بالغ ته ډډه وایي سړی به یې وله ګټې وروړي به دا به خوري حق اسلام ورکوي او که بل مذهب ورکوي ښه مې 1 روپۍ اوس مې شمېره مې د پلار په مال کې خو د زوی 2 روپۍ شوې د ښځې یوه دا ولې ځکه ښځه خو ناستی ګټه سړی کوي سړی ګټه کوي نو په کار چې سړي حق لږ زیاتي خو مې دې خوا بله وګوره مې د خاوند په مال کې څونه شو چې خاوند یې مړ شي که اولاد یې وي نو بیا 8 حصه او که اولاد یې نه 4 حصه د پلار نه هم حق یوړو د خاوند نه هم یوړو او مې خاوند ته چې ودیږي مهر یې څونه د سړي خو مهر نه کې د ښځې نه اخلي د ښځې مهر د پلار د کور نه د جهیز سامان یوسي پلار هم ولا سامان کوي چې کله ودیږي دا کټونه دی او دا کرسی ده او دا فرج دی او دا فلانکې او دا فلانکې دی 1 ټرک او 2 ټرکه سامان د پلار د کور نه لاړ شي د خاوند کور هم ولا سامان وکړي کور هم ولا جوړ کړي مزېدار مهر هم ولا ورکړي د 1 لک روپو کالي د 2 لکو کالي 15 جیره به ځمکه وخېجه 10 جیره به ځمکه ورپسې وخېجه 6 وخېجه 3 جیره به وخېجه مې څونه حق شو وایه اوس د پلار نه حق شو د خاوند نه حق شو مهر حق شو جهیز چې کله ودیږي خاوند به ورکوي د حق شو نور څه غواړي پلار به ورکوي جهیز خاوند یاره وی مولانا صاحب دې ته خو زمونږ روخیال نو واقعي وي د ښځې خو ډېره لوی څه کېږي مې تاسو سوچ نه کوئ په دې څیز ښځې له چې قرآن کم حق ورکړی دی پیغمبر او رسول الله مبارک کم حق ورکړی دی قسم دی که په یو مذهب کې هم دومره حق وي شریعت دې ښځې له کم حق ورکړه عزت یې ولا ورکړه قدر یې ولا ورکړه پرده یې ولا ورکړه حیا ولا ورکړه کور کېنه په اطمینان ښځه د کور مشره د مشره سرداره ده په کور کې سړی به لکه د نوکر منډې وی مزدوري به کوي پیسې به ګټي او کور له به راوړو چې سره وړي ښځې له به ورکړي واله کټوی د دې په خوښه سړیه دا شی راوړه جامه د دې په خوښه او مې زمونږ د وطن ښځې توبه وباسه په مونږ د پاسه خو راسوري دي نورو سره څه وکړو نور ولا حق د کم ځای نه ورکړو
مونږ یو جوړه د سپینه جامه اغوندو چې د خلم بله وانه غوستو همدغه سپینه جامې هم دی ورشه د ښځو 3 صندوقه جامې په کورونو کې پرتې دي وی که نه زه رښتیا ووایه چې د سړي وادي ځان له څو جوړی او ښځو له څو نه جوړی به رښتیا وایه که نه اوس که نه یېرېږې 50 شپېته د سړي یو جوړی یا 2 جوړی نهایت 2 جوړی جامې یا یو جوړه جامې زه دا مې ده رور واده دی یا دا زما ده چې خپلې وادي نو دغه یو جوړه 2 جوړی او ښځه دا یو خو به سړی د نکریزو دا بله به د اومې وي دا بله به د واده دروځي دا بله پکې هغه سلامي ده دا بله چې خپېرته ده او که خپېتنګه ده دا پکې د هغې ده ښځو خو یو کافي ده که نه نه یو چې واغوندو دا بیا خلک اینی نو چې بیا بله جوړه اچو بله چې واچو بیا نور خلک هم اینی چې بله جوړه واچو صندوق ډک د ښځو د جامو نور څونه حق وله ورکو زمونږ یو جوړه او 2 جوړې او د هغې 10 او 20 جوړې ښه زمونږ جوړه رښتیا وایه د سړي چې ډېر هم قیمتي جوړی د 300 نه زیاته بني که نه وي نصر الله راوایه که نه غږ نه کې دغه نه 300 200 جوړه ده زیاته نی او د ښځې جامې په 6,000 او په 15,000 او په 8,000 او په 2,000 نه یو جوړه کمه نی نو حق نور څه چلو کوم زه اسمان ته وخېجوم اکه په جندونې جنت فردوس ته ورسو نور حق د کمې وله ورکو دا حق دی د ښځې که سړی کالي نه اچي ښځه به اچوي ځه سړی چې رواني هېڅ کالي ټول وجود د سړي چې قیمت کې نو د 400 وجود یې نه دی ځکه خو د 200-300 جامې چولې دي د 20 روپیو ټوپۍ په سر ده د 200 سپلی په سر دی د 100 روپو صادر دا سړی شو او ښځه چې روانئ د 3,000 جوړه چولې ده د 1,000 لوپټه په سر ده د 100-150 په غاړه کې میل پروت دی بنګړي د 100,000 دي ګوتې د څومره دي د 2,000 خو کیړی پخپو کوي هغه نورې قصې پسې هغه رنګونه منګونه او هغه نورې قصې هغه خو ترې منځه وباسي نو نور څوک و ښځو سره د ښځو یې حق نشته نو چې دا خبره یې هغه میټینګ مې کې مې وکړه هلته کې ښځانانه هم ناستې وې او سړي هم ناست و چې دا خبرې مې وکړه هغه یو وی مولوي صاحب خو همدا څه نه خبر دی یو ښځه وه مې د دې معاشرې فرد نه یم ما ته پته نه لګي مې دومره تاسو نه یې خبر ده که څومره چې مونږ خبر یو یقین وکړه هغه زنانه چې څومره هغه NGOs والا ناستې وې ټولو ومنله قرآن صاحب بلکل مونږ منو د اسلام کې د ښځو حق مونږ منو ښځې له چې کوم عزت اسلام ورکړی دی قسم په الله که په یو مذهب کې دومره شته دا یو حق یې وګوره چې جمدی به خښېدې او بچ شوې بل حق یې وګوره ګوره وینځي اکثر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېده نو د وفات نه مخکې یو څو خبرې د وصیت په شکل خپلو صحابو ته وکړلې یو پکې د الصلات وما ملکت ایمانکم ای صحابو ګورې د مونځ خیال ساتئ یو یې د مونځ وصیت وکړو زر زر به نه کوئ په قلار به کوئ او په طریقه به کوئ او پاتې نه کوئ مونځ نه ګورې پاتې نه شي او دویم د وینځو د مریانو د نوکرانو د غلامانو د امسایو به ډېر خیال ساتئ دا د وفات په وخت کې وصیت کوي د وینځو به ډېر خیال ساتئ غزوه خیبر کې چې کله نبی علیه السلام مبارک حمله وکړه نو په هغه حمله کې دا به طریقه وه چې وینځې او غلامان به راوستېدی شو د خیبر چې کوم غټ سردار و پکې مړ شو مردار شو بل یو سردار و پکې مړ شو حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د یو سردار لور وه او د بل سردار باندې واده وه خاوند یې مړ شو ورور یې مړ شو او تازه واده وه بس ناوې وه نو خاوند یې مړ شو ورور یې مړ شو پلار یې مړ شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت دحیه رضی الله عنه دحیه کلبی ډېر زیات خوبصورته خشته و دومره خشته و چې کله به جبریل علیه السلام د انسان په شکل راتله د په شکل به او چې په لاره به دا صحابي ته نو په مخ به یې روبند اچو مخ به یې پټ کړی و دې وجې نه چې ډېر زیات ښکلی و چې څه فتنه جوړه نه شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صفیه رضی الله عنها د ته ورپورې راسته شو د تم ښه خشتی ښکلی او مزیدار صحابي او دام د بادشاه لور ده د په بل بادشاه واده ده رور یې مړ شو پلار یې مړ شو خاوند یې مړ شو زړه به یې لږ ټکور شي یو صحابي راغی نبي علیه السلام مبارک ته عرض کړي د الله رسوله صفیه خفه ده ولې نو یې ګوره اخو د سردار لور ده
د یهودیانو او په سردار واده وه او پلار یې مړ شو، خاوند یې مړ شو، ورور یې مړ شو. نو په دې خفه ده چې زه نبي علیه السلام یو عام صحابي له ورکړم. په کار دا وه چې د پیغمبر علیه السلام په خپله ځان سره ساتلی وی. نو خبر ګوره نبي علیه السلام مبارک خو سوچ وکړو خفه ده چې که دې ځان سره وساتلم نو ښه به زه زړه به مې لږ ټکور چې که د یو سردار مې مړ شو پلار او خاوند او ورور، نو زه د بل سردار سره خو پاتې شوم که نه. نبي علیه السلام مبارک د هغې د زړه دپاره فورا دحیه رضي الله عنه راوغوښته. وی ستا څنګه خوښه ده؟ وی صاحب بس ماله بله وینځه راکړه او دا ځان سره وسات. وی ډېره ښه هغه پیغمبر علیه السلام ځان سره وساتله. نو چې ځان سره یې وساتله نو وینځه خو نوکری خدمت کوي. نو نبي علیه السلام د هغې د زړه دپاره فورا هغه ازاده کړه. وی زما ازاده کړې، د وینځېتوب نه ووتې، ام المؤمنین شوې، د مسلمانانو مور. یا وینځه یا د مسلمانانو مور. څنګه عایشه بیبي د مسلمانانو مور ده، څنګه حضرت زینب د مسلمانانو مور ده، څنګه ام سلمه رضی الله عنها د مسلمانانو مور ده، څنګه خدیجه رضی الله عنها د مسلمانانو مور وه. دقه رنګېده هم د مسلمانانو مور شو، ازاده یې کړه. ډېره زیاته خوشحاله وه. بیا ولې هغه وخت یهودونه وه او چې د نبي علیه السلام غیږ له راله نو مسلمانه شو. پته ورته ولګېده چې شکر دی، پلار مې مړ شو یهودي و، رور مې مړ شو یهودي و، خاوند مې مړ شو یهودي و. نو که زه دوی نه وې مړه او زه دوی سره وې، زه به هم نه جهنم خشا کومه. زه هغوی خو مړه شو، خو هسې به مړه کېدل، خو د نبي علیه السلام د آخر زمانې د پیغمبر خواله الله را ورسوله. بیا الله ایمان را نصیب کړ. نو دا مخ یې سور و سور، یو داغ و په دې مخ باندې سور. چا دې تپوس وکړه صفیه ډېره زیاته حسن خدای پاک در کړی دی، دا مخ دې ولې سور دی؟ وایي ما یو خوب ولید چې زه کله په خیبر کې وم، واده مې وشو، تازه واده ناوې ومه، یو خوب مې ولید. وی خوب وینم چې د مدینې منورې د طرف نه یو سپومۍ راوچته شو، ډېره اعلی خوبصورته ښایسته سپومۍ ده، او ورو ورو هغه سپومۍ اوچتېږي اوچتېږي د اسمان دې نیمې ته ورسېده، او بیا ورو ورو راښکته کېږي راښکته کېږي، نیغه راله او زما په دا غېږ کې را پرېوته.